ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مخال بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی سره موجود یم. که به حکومت چې فیصله کړې ده چې افغان مهاجرین دي د دغه ملک نه وځي، بل ګرانو کتونکو خو تاسو وګورئ په بنو کومه ټیک وشو یا په اسلام آباد کې کومه 24 25 26 واقعه مخې ته راغله یا داسې 9 مایي راغله، خو چې کومه واقعه کېږي نو هغې کې افغانیان ککړ راځي. د دوی زموږ د دې ملک سره یا د دې بدامنۍ سره د دې حالاتو سره څه کار دی؟ د افغانستان په حالاتو باندې بیرسټر عمر بختیار خان ډېر ژور نظر ساتي، بلکې په خپل ملک پاکستان باندې او د دې په دفاعي ادارو باندې. نو د دوی ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړه. بیرسټر صاحب ډېره زیاته مننه. حکومت چې کومه فیصله کړې ده چې افغان مهاجرین دي وځي، دې ته تاسو په کم نظر ګورئ او څه به وایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم. الف خان وروره الاول خو ستا ډېره مننه چې تا موږ له وخت راکړو او د دې ستا د دې شیشې په نیغه موږ خپل خیالات اظهار وکړو به حیثیت افغاني پاکستاني. زه په قام باندې افغان یم او په نیشنلټي باندې سند باندې زه پاکستاني یم او موږ هماغه خلک یو چې کوم د افغانستان نه په توره باندې راغلي او دلته هم چې دی هندوانو له شکست ورکړی دی او دلته کې دا کوم موجوده پاکستان چې دی دا څومره چې دی نو دې بنیاد مونږ ایښودی دی. او که احمدشاه بابا دی، که محمود غزنوي دی، که دا شانتي محمدزي دی، که یوسفزي دی، پوره یو سلسله ده. نو دا لږ تاریخ مې راته په دې درکو چې دا موجوده پاکستان چې کوم دی نو دا هم زمونږ د مشرانو مرحوم محنت دی. دې کې چې دی بیا را دې ځای خلک د دې سیمې هغه څه مسلمانان شو، خو مونږ پښتون چې دلته راتو نو دې به حیثیت د مسلمان دلته راننوتی دی، دې مخکې نه مسلمان. نو کله چې دی مسلمان شو نو د فارسی یو مقوله به راته ووایم چې په مسلمانۍ کې وی هر ملک ما است که ملک خدا است. وی هغه وطن زما وطن دی چې کوم زما د خدای وطن دی. نو دا مسلمان اکو پنجابی دی، کو پختون دی، کو سندھی دی، کو بلوچی دی، کو عربی دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله و بارک وسلم په آخره خطبه کې دا مسله یو ځل او همیشه لپاره ختمه کړه چې تور ته په سپین، سپین ته په تور، عربي ته په اجمي، اجمي ته په عربي. اس فضیلت فوقیت نه دی حاصل. فوقیت په یو شي حاصل دی، هغه د تقوا پرهیزګاري. اوس یو سړی دی افغاني دی زما ورور دی، یو سړی دی د هندوستان ماجر دی زما ورور دی، یو سړی دی د پنجاب نه راغلی دی پنجابي ماجر دی زما ورور دی، سندھی ماجر دی زما ورور دی، بلوچي ماجر دی د ایران نه یا افغانستان نه راغلی زما ورور دی. خو دې کې به موږ دا نه ګورو چې یاره د افغانستان نه راغلی یا د ایران نه راغلی یا د هندوستان نه راغلی دی یا چې د بنګال نه راغلی دی نو دې ماجر دی، نو لحاظه د اړو انسانیت دکې نشته. دې کې به موږ ګورو خوښه او ناخوښه به کوو، څه ته چې انګریزي کې پک اینډ چوز، چې کوم خلک مونږ سره د قام سره د سیمې سره د وطن سره پاکستان سره په روغه راستۍ باندې په ایماندارۍ باندې د دې په سوکالۍ کې حصه اخلي، غداري نه کوي، دوکه نه کوي، پوه شوې، د دې د دارالامن په جوړولو کې خپله حصه اچوي، دارالحرب دې نه جوړوي، زما ورور دی. هغه سره نیشنلټي شته نو زه دا نشم ویلی چې دا پنجابی دی او دا پښتون دی او دا سندھی دی، پاکستاني دی. نیشنلټي ورسره نشته، هغې دپاره ریزیډنس کارډ دی، نو هغه به ځي. په دې باندې خفګان نه دی پکار، ځکه چې دا موجوده کوم نظام دی دا د یهودو او د نصاراو نظام دی. کله چې خلافت عثمانیه ختم شو، د عثمان خان حکومت ختم شو، نو هغې نه پس دا نیو ورلډ آرډر راغی او دا کیپیټالیزم دا کوم چې ستوي سرمایه‌دارانه نظام دا راغی. هغې دا وکړل چې هر ملک یو بیل قام وګرځو، پاسپورټ پکې راغی، نیشنلټي پکې راغله. نو افغاني کو د پاکستان نیشنل نه دی، پوه باشنده نه دی، نو دی به ځي افغانستان، خو په عزت په احترام. د دې خلکو بې عزتي نه ده کول پکار، دی نه تلل غواړي. نو که پاکستان په قانون کې د دې لپاره څه لارې وي نو ډېره ښه ده، او که نه دی بس د پاکستان خلاف بس سرګرمیانو کې د خپل کردار ادا کوي، د پاکستان قام ته نقصان رسي، د پاکستان املاک ته نقصان رسي، د پاکستان فوج ته نقصان رسي، د پاکستان اکانومي ته معیشت ته نقصان رسي، نو دله پکار داري چې ډبل سزا ورکړي شي. څه
ډبل ځکه چې دی خو د سره خو ما ښېګړه وکړه دی خو ما دله ما پناه ورکړه پناهګزین دی دی زما وطندار نه دی لکه زه اوس افغانستان ته لاړ شم نو ټیک ته زه په قام باندې افغان یم خو زه د افغانستان پاسپورټ نه لرم هلته به زه پناهګزین یم په خبره ورسې سره د دې چې اوس هم زمونږ هلته جایداد شته په خبر داسې ډېر پښتانه چې د هغه لر او بر دواړو کې دغه شته پوه شوې باچا خان غټ مثال دی خو د دې دا مطلب نه مسله چې کله د امن و امان د بګار راشي خدای دې کي چې هغه ته د کافر بس مکمې خبره ورسې قانون به د هغه منې تر هغې پورې به یې منې چې سرسو پورې تا د اسلام نه منې کوي نو که دلته یو سړی و چې زه شریعت راولم دروغ وایي ځکه چې په پاکستان واحد ملک دی چې په بانک پکې پابندي نشته په مونځ او دس پکې نشته په روژه پکې نشته په زکات پکې نشته په ورکړه راکړه پکې نشته یعنې واده مونږ اسلامي طریقې باندې کوو شرابو باندې پابندي ده په جوارۍ پابندي ده د پاکستان قانون د پاکستان سیستم مکمل اسلامي دی کمزورۍ دي بالکل دي نو کمزورۍ څه د نن نه کونې دا خو د یزید د ټایم نه دي برسټر صاحب اوس چې کومه فیصله حکومت وکړه افغانیان دي اوزي بټ ډېر مېلمستیا یې وشوله ډېر څه ورله ورکړل چې کوم واقعات کېږي نو دغه پکې ککړ هم روزي الف خان وروره یو خو زه په دې پوه نه شوم په کوم قانون باندې دوی ځان ته سیرې اچوي په کوم قانون دوی سوال کوي په کوم قانون دوی مینت کوي دی خو نوکر دی خو هغه یو چپړاسي دی او که یو جج دی او که یو افسر دی او که یو آی جي دی او که یو چیف اف آرمی دا ټول تنخوادار نوکران دي دا د قام په وینو زپو باندې پایي دوی ته چې د امارات د عزت دا د دې دپاره دی چې هر یو سړي ته خپله ډیوټي ورکړی مثال په طور یو ډاکټر دی په هسپتال کې سرکاري کې د ده دا ډیوټي ده چې دی به د دغه هسپتال کې څومره خلک راځي عوام دی به د هغې نوکري کوي څه به کوي نوکري به کوي دغه شانتې فوج به د ستا د دفاع نوکري کوي جج به ستا د عدالت نوکري کوي دغه شانتې هره طبقه پټواري به ستا د کاغذات ای سی ډي سي به ستا د ملاوټ او ردې مصیبت د بده مرګه دا دی چې نوکر دلته کې مالک شوی دی دی وی ودیځي نه ده چې دا وکتل دی ما څوکیدار ګرځولی چې دا زما د ملک او قام دپاره نقصان دی نو دی به سوال نه کوي چې ودیځي دی به اډر کوي چې وباسل ځکه چې د بم لګولې دي د زما معیشت تباه کړی دی د زما قام تباه کړی د زما ملک تباه کړی ځکه مې وباسو لکه مثال په طور ستا د تنه پیدایي ستا خپل زوی وي ستا کور ته نقصان رسوي پوه شوې نو څه کوې ته کور کې پرېږدې اخبار نویسې ته ګورې به اکثر د آکنامې ورته راشي موږ یې وکیلان یې کوو آکنامې راشي آکنامه کې څه وي وایي د پلانکي د زوی سره زما اړو څه کار نشته دی زما نن نه پس اړو زوی دی نه اخبار کې باقاعده بیان راشي د آکنامې ولې راځي ځکه چې هغه زوی د هغې پلار د کور قانون نه مني هغه زوی چې دی نور ورونو له خویندو له نقصان ورکوي د هغې کور له نقصان ورکوي نو پاکستان فوج دی او که عدلیه ده او که نورې محکمې که سیاسیان دي دا سیاسیان هم ستا تنخوادار نوکران دي کوم سړي چې یو ظلم اسمبلی ته تللی دی که ناظم په حیثیت کې که د کانسلر په حیثیت کې که د ایم پي اے منیب او که دی زما تنخوادار نوکر دی چا نوکري 15 کاله وکړه او چا 10 کاله وکړه چا ټول عمر وکړه ټول عمر یې اوس څوک هم نه کوي خو دغه 40 کاله زیات نه زیات کوي خو دا تنخوادار نوکر دی نو په دوی باندې څو پورې چې کوم ټایم کې دوی تنخواه اخلي دې قام ته دې ملک ته دې سیمې ته د دې مال ته د دې اسبابو ته د دې جایداد ته څه نقصان وشو نو نن هم دی زما مجرم دی ټیک ته زه بېوسه یم تپوس نشم کولی خو په ورځ د قیامت پر دې ټولو ګریوان یو زما د قام لاس وي تپوس به دې کېږي دا په دې باندې نه چې دلته کې ورشه ای سی دفتر ته ورشه ته یې جوړې بنګله ده دومره قسم درته خورم داسې کورونونه افسران راشي چې خپل د خټې کور وي او چې بیا ځي بیا یې محل جوړ کړي مسله دا ده لکه تاسو وی دي کې جعلي شناختي کارډ جوړ شوي نو ما تا خو نه دي جوړې کړې که نه دا فوج وده دا ام آی وده وه دا آی اس آی وده وه دا اف بي آی وده وه دا چېرې دا دغه والا څه ورته دا 650 دا کرمینل والا او کرایم والا دا محکمې وده وې دا نادره په خپل وده وه اخر دوی له خو به دا شناختي کارډ چا جوړ کړي که نه او ما نه دي جوړ کړی نه تا جوړ کړی دا چا جوړ کړی دا دغه تنخوادار نوکر جوړ کړی دی
زه به جي بیا خپل سوال ته راشم چې حکومت وایي چې افغانیان د دې مل نه وځي. نه که نه صاحب زه به بیا دغه سوال کوم چې د په حکومت په لکه وباسي که نه خو په دې ملک یې دې ویستو ته لکه د دوی بس دلته کې 50 کاله وشو 50 کاله وشو که نه. زما خوښه ده ګوره زر ته سویم صاحب شرع ته به راشو. شرع کې چېرې ستا 3 طریقې دي دا میلمه چې دی 3 ورځې وي څه وي 3 ورځې خبره ته ورسېدلې د دې نه پس خو ته میلمه ته وایې چې ته ځه نو ته ورته ویلی شي میلمه ستا ستا 3 ورځې پس به ته دې ځان سره په کار بیګار لګې. د دوی شرپه ساعتونه وینې د دې شرپه ساعتونه یوازې د دوی نه دي د ټولو دي یو طرف ته به نه ځې که نه. ګوره زه بیا خفه کېږم که نه ځکه زه پښتون یم زه افغان یم. د کراچۍ کې شرپه ساعت نشته هغه خو دا ماجر نه کوي که نه هغه د هندوستان ماجر کوي که نه. په پنجاب کې شرف فساد نشته دا نو مې واقعیت صرف پښتنو کړی ده دې کې پنجابي نو دا چې کوم ګیرو دا پنجابیان نو دا فواد چودري عمره غټ دهشتګرد شته. ګوره زمونږ په قانون کې وایي صرف هغه نه چې چا کوتک راغشتی چې چا دې کوتک راغشتو ته مجبوره کړی هم پکې شامل بشرا بیبي راغلی وه پښتانه جهادیان دي که نه هغوی له غیرت یې پکې واچو دا ټولو پنجابي یو هغه مرکزي سیکرټري جنرل و اکرام راجا دی خو څه په موټر کې ګرځېده ځان له سیلفي ایستې په هغه ورځ باندې په کومه ورځ چې 9 مای کېږي یا په کومه ورځ چې 24-25 کې ټول پښتانه تلي بل څوک نه زه درته صاحب دا خبره کوم د افغانانو مسله چې کومه ده د بم یاره دوی راتګ د سند سینې واخله سند سینه مخکې څه چلو دا نه چې بنګلادیش بل شو هم افغاني مهاجرینو کړو دا غلطه خبره. ته د یو کس د غلطۍ دپاره غونډ قام نشي تباه کولی یو غونډ قام نشي تباه کولی چې څنګه ته پښتانه ټول جذباتیان دي یا خر دي یا ناپوهه دي یا پښتانه ټول دهشتګرد دي یا چې حیثیت د پښتون زه نه یم چې اسلام آباد ته ځم نو یېرېږم چې یاره څوک به تالی شي وانخلي زه نه یم چې پکې دا کوم نو دا مطلب نه مې اعتماد ځای نه دی پرېښی نو ولې به ولې مې اعتماد زه په ځان باندې اعتماد څنګه ورګه 2 منټ چې کله ما ته کراچۍ میلو شوه نو دا دارالخلافه وه ټیک شو څو پورې چې بوټو او ماجر نور راغلی کراچۍ کې غونډ د دنیا کې 2 نمبر ترقي یافته ښار وه ستا غونډ ملک یې چلو ستا بینکونه ستا دغه چین له تا امداد ورکو جرمني له تا امداد ورکو جاپان له تا امداد ورکو فرانس له تا امداد ورکو کوریا له تا امداد ورکو خو چې کله دا راغلل بوټو راغی او بوټو سره چې دا ماجر راغی برسر ما په دې پکې چې افغانیان په دې ملک کې پاتې شي کنه لاړ شي افغانیان چې کوم سره دغه نشته نېشنلټي هغه دې ولېږلی شي پوه شوې یا دې ولا کو انساني مسلمانۍ د ورورولۍ همدردي کوي نو یو مخصوص ځای دی ولا ورکړي چې څنګه ولا په ایران کې ورکړی دی چې ما پخوا کو ستا خیال جلوزو کمپ نوم به دې اورېدلی وي کمپونه دې ولا جوړ کړي هغې کړي دا ما در پدرا ازادي دا په یو ملک کې نشته تر څو پورې چې دې ستا په قانون باندې نه چلی. نمبر 2 کومو کسانو له چې دوی شناختي کارډ ورکړي دي په خبره ته ورسېدلې نو دې کې دې صرف او صرف افغاني نه راټینګوي دې کې دې هغه افسر هم راټینګي چې چا په ذریعه باندې دا شوي دي دا کې هغه ټول راټینګي ځکه وی چیریټي سټارټس ایټ هوم وی سخا د خپله جیبه سټارټ کېږي شروع کېږي نو ته به لاول څه ورکې نو هله به سخا کېږي دا نه چې تېره خلکو نه راغونډی وایي زه سخا کوم اوس ووره نو چې تر څو پورې تا خپل کور نه سم کړی خپل کور کې تا ته چې دا کوم معلوم دي چې د چا د دستخط لاندې د چا د دفتر لاندې د چا په وینا باندې چا ورسره ملاقات کړی په افغانستان کې چا ورسره په جلوزو کې ملاقات کړی چا ورسره په پنډای کې ملاقات کړی چا ورسره په کراچۍ کې دا ټول به بیا راټینګي او داسې نه کېږي چې وایي زه ورور په لوړه خېږي او ته چېرې اوبه چېرې په کمزوري ځای ورځي ته یو څه دلته کې راټینګ کړې مثال په طور دا خبره ونه په ځای ولاړي جوړه په ځای ولاړي شاکونه په ځای او چېرې پاڼې ماڼې ته ګلونه مونې ته لري کې چېرې زه نو ټیک ته پاڼې به تللی کې ګلونه به بلکې الله به د هغې نه ښایسته راوکړي. صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه بیرسټر عمر بختیار خان هغه خلکه چې په دې ملک کې شر فساد پیدا کوي هغه خلکه چې د ملک ته نقصان رسي د ملک سره غداري نو دا حکومت د ریاست د دغه نوکر پیشه خلکو دا ذمہواري ده دوی به سوال نه کوي هلې ترې وباسي نور چې کوم د دې ملک خیال ساتي پاسداري یې کوي د هغوی د خیال ساتي انشاءالله په بل پروګرام کې بیا راځو.